دا د دې تیرې صدۍ د ټولو نه غټه ډاکه لړه شوې ده په دې ځای او هلته خور ته ناست چې خورې دا خو پیسې راکوي نه و ته ماله د خپل بنګړي راکړه چې خرڅ یې کوم په میاشت کې به درله زه 10 تولې وکړم بیا تاسو وایي چې د خر بچو کنځلې کوئ ډېر غټ ټکی دی ډېر دروند ټکی دی یو عزتداره سړي لپاره ټکی ډېر دروند دی 9% هغه کسان کامیاب شو چې کوم الریډي په ډیجیټل سپیس کې موجود وو کوم چې الریډي د فریلانس په دنیا کې موجود وو چا چې په فایور کار کړو چا چې په اپ ورک باندې کار کړو چا چې کوم چې ویب ډیزاینرز وو ویب ډیولپر وو کوم چې ګرافیک ډیزاینرز وو کوم چې فریلانسر د استادانو څونه بیزتی وشو په دې کې د سکول تعلیم ایجوکیشن څونه بیزتی وشو په دې کې استاد دونه سپک شو چې انتها شو کنه چې دا یو قسم ټراپ دی سکیم دی دوکه ده او دا ظلم دی دا نه دی پکار دا خلکه لیونی شوي دي پاگلان دي یونیورسټۍ دوی پرېښوستې کالجونه دوی پرېښوستل میډیکل ساینسز دوی د فوج آرمي کې تکړه لګان پرېښودل او دوی رال نو سرخوړلې ته کام رسوانې پوهېږي دا خبره چې ما کړې وه چې 93% ډراپ آوټس دي زه په اوس هم سټینډ کوم بلکې زه به یو 2 قدمه رامخکې شم 98% ډراپ آوټس دي او دا کمو کسانو چې دا فانټسي جوړه کړه او دا امیجینیشن یې جوړ کړ دې کې چند کسان ناست دي اربپتیان شو کم دی ډالر کم دی چا وګټل هغه ټول خوار دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو ډیجیټل دور دی هر تن په ډیجیټل دنیا کې قدم ګدل غواړي او نه صرف قدم ګدل غواړي بلکې پکې خپل کیریر هم جوړول غواړي بیا په دغه کې مختلف لارې چارې دي ډیجیټل مارکیټینګ پاغې کې شامل دی امازون پاغې کې شامل دی شاپیفای اوس نیو هغه په مارکیټ کې ان شوی دی ورسره نور سرچ انجن اپټمایزیشن دی هر تن په یو نه یو فیکټر کې په یو نه یو اړخ کې خپل سپیشلیټي لري ډېرو تنانو پکې خپله نامه هم ځلولې ده ډېر تنانو پکې په بین الاقوامي توګه خپله نامه هم پیدا کړې ده په پاکستان کې ډېر داسې شخصیات دي ډېر داسې زلمي دي ډېر داسې نومونه دي او هغه موږ ته د مثال په توګه مخې ته هم راځي خو موږ یو سموده وړاندې په امازون باندې یو ویډیو کړې وه ما او ډېر محترم علیم شاه خلجي صاحب السلام علیکم خو اول زه تاسو ته هغه کلپ درښودل غواړم په کومه کې چې علیم شاه خلجي صاحب وایي چې د امازون سپیسیفیکلی په خصوصي توګه د امازون چې کوم ډراپ آوټ دی نو دا 93% دی اول دا کلپ لږ وګورئ بیا په دې باندې تفصیلي خبرې اوس سوال دا دی چې دې ته دا ډرونه دنیا را روانه ده د دې به څه جوړېږي 100 کسان اډمیشنو کې 93% کسان ډراپ شي 9% پاتې شي په دې 9% کې هم ځینې نیمې لارې پورې لاړ شي دا هم ډراپ شي 3% پکې خلک کامیاب شو او د 3% کامیابو خلکو یو څو کوالټیز د ده به کمیونیکیشن سکل سټرونګ وي ډسکرپټیو سکل به د کې ډېری دا به دا پروډکټ داسې ډسکرایب کوي که د ورټن شیپ کې که پروډکټ پروفایلینګ یې کړی که تصویران یې کړی نو د شو نه به زمری جوړ کړی چې انګریزي نه درځي امیزون ته مراده د کمپیوټر ساينس په دنیا نه پوهیږي د ای سٹور په منیجمنت نه پوهیږي د ای سٹور په ایلیمنټس په دې کې پاغي نه پوهیږي مراده دا کلپ تاسو وکړه او په دې کې علیم شاه خلجي صاحب ویل چې 93% ډراپ آوټ دی په دې کلپ باندې یو چا بیا څه نقطه چینی هم کړې وه او ډېرو ملګرو مونږ بار بار منشن کولو چې یاره په دې باندې خبره وشي نو دا جواب هغوی ته هم دی او ټولو نورو ملګرو ته هم دی او زه نن یو وارې بیا د علیم شاه خلجي صاحب نه دغه رایه اخیستل غواړم چې آیا نن هم ډراپ آوټ 93% دی جی بالکل اور ډېر خلک داسې شو چې هغه هم تښتېدل چا چې ډاکا چولی شوه ډاکا ولوېده اور ډیجیټل غلا وشوه او ختم شولو تښتېدل ډېر زیات خلک ډاکه چا واچوله وتښتېدل څوک دا څه بهرحال په ډیجیټل دور کې فایدې ډېرې دي اور دا یو نوی سیستم دی هر سړی دی غواړي چې زه دې په کور کې ناست یم او لیپټاپ دی ما سره وي او زه دې بټنه وام او ډالر دی د اے ټي ایم نه راوباسم که نه دا یو مایند سیټ خو شته خو ولې چې دوی امیجینیشن کې خواهشاتو کې اور بیا په ډیجیټل ورلډ کې چې په کومه طریقه د امازون مایند سیټ جوړ کړی شو نو زه په دې ویډیو کې هم دا خبره کوم چې موږ تیار نه یو که نه
کله چې ته یو شي ته تیار نه یې، ته ورته جوړ نه یې او ته پای کې ورننوځې، نو بیا پای کې لازمي خبره ده چې پای کې انسان بیا نقصان کوي، تاوان کوي او ټایم یې ضایع کوي. نو 93% ډراپ آوټ د دې نه هم زیات فیلیر کیسز رالل. خلکو خپل ځمکې خرڅې کړې، خلکو موټر سایکل د پلارانو درونو خرڅ. یس زه میاشت مخکې زما اکثر لکه زما په دې فیلډ کې ټایم وشو کنه، دا خبره زه په بیسډ آن ایکسپیرینس کوم. 16 سال ډېر یو هیوج ټایمینګ دی. او بیا مالا د ټول پښتونخوا، د ملکنډ، د شینواري، افریدي، مومند، باجوړي، پېښور خلک، افغانستان پورې، ازبکستان، تاجکستان پورې دا خلک راځي. او موږ له چې یو سړی راځي لکه هغه درې مقصد ځان سره وړي. یا موږ اکثر له تپوس کوو چې تاسو ژبه ولې زده کول غواړئ، نو هغوی چې یاره I want to go abroad، زه بهر تلل غواړم، نو ژبه زده کړي، آیلټس وکړي او بهر لاړ شي. دویم داسې خلک دي چې هغوی نه موږ تپوس کوو چې why do you want to learn language، نو هغه وایي چې یاره زه اکیډمیک ایکسلنس کې مخکې تلل غواړم، زه نقل رټې ګوټې نه ځان خلاصول غواړم، ځان خلاصول غواړم. نو 30% بهر تلل غواړي، 30% اکیډمیک ایکسلنس کې ښه ډاکټر، ښه انجینیر یا یو CSP افسر جوړېدل غواړي. په تیرو 10 کالو کې ما دا وکتل، ولې چې په زرهاو شاګردان موږ له رالل او دوی لاړل او ځینې کامیاب شو، ځینې ډراپ آوټ شو. نو ایٹ د سیم ټایم پیرنټ سره او سټوډنټ سره زما یو کلوز کانټیکټ دی. زه په مارکیټ کې په دې ځای کې موجود یم که نه. نو آی سپیک آن د بیسس اف مای ایکسپیرینس، آی سپیک آن د بیسس اف مارکیټ سایکالوجي، د دې ریجن اوورال سایکالوجي باندې زه پوهېږم. نو آن د بیسس اف دیټ چې د امیزون هوا راوچلې ده او خلک د دې اړخ ته روان شو، نو چې ما کله ما ته خو معلوم دي، دا ما ته خو د دې د سټوډنټ یو منټالټي، پرسنالټي ټایپ، د اوورال چې کوم کوګنیټیو ایبیلیټیز دي یا د چې کوم د سوچ زاویه ده، آی نو دم ویری کلوزلی. نو دوی ایډمیشنز وکړی شول، $500 $300 دوی داخلې وکړې، بیا $800 $900 LLC دوی جوړې کړې، بیا مطلب اکاؤنټس ورپسې بلاک شو. ځینې اکیډمیانې خلکو په پلازو کې کولاوي کې، په دوکانونو کې کولاوي کې، په کورونو کې کولاوي کې هوا راغلی وه که نه. نو یو هیوج اماونټ اف پبلک دې اړخ ته راغی، داخلي LLC پیسې جمع کړې او په لاس سم ورنغلل او ډراپ شو. نو دا 93% و. زه اوس دې ټایم کې دا وایم چې دا 93 فګر زما غلط و، دا 98% دی. 2% پکې کامیاب دي، ځکه چې هغه چا چې به دا پروډکټ خرڅوه هغه هم 90% وتښتېدل، کلوز وکړل، هغوی کارونه ختم کړل، پیسې د خلکو نه لاړې او ډېر غټ نقصان وشو. که زه تاسو دا ووایم هغه ټایم خو لکه موږ ته لکه د استاد بې عزتي وشوه که نه، چې تاسو لکه خلک ډیمورالایز کوئ یا خلک بدزنه کوئ. زه یو استاد یم که نه، زه په دې مارکیټ کې ناست یم، ما ته د خلکو د دې د سټوډنټ اوورال د سوچ د زاویې ما ته علم دی، ما ته پته ده چې دا هلک دې فیلډ ته وردننه کېږي، نو د ده سره آیا د ده توان دونه شته؟ نو توان خو ونه، نو لاړو ورننوتو، نقصان یې. ما له یو فیملی راله، ما له سټوډنټ هم راځي، فیملیز هم راځي، والدین اکثر راځي، د سټوډنټ پرابلمز راوړي. یو سړي ما ته وژړل، ویل لور مې په کور کې ناسته ده او دا خاوند را لېږلې ده او کرلی ورته راښکلې ده چې دا 15 تولې تا واپس نه راوړي که نه، چې زما کور ته رانشي. کالي نو ملچل څه چل شوی دی؟ وایي دې زوی په امیزون کې داخله وکړه، زوی په امیزون کې داخله وکړه. وایي راته ویلي چې بابا زه په سکول څه کوم، FSC کې سبق ویلو، FSC پرېغوسته او زه امیزون کوم چې زه آنلاین پیسې وګټم، ډالر یې وګټم. لیپټاپ ته به ناست وم، موبایل ته به ناست وم، کله به یو ویډیو راوړه، کله به بله راوړه. ویل به چې خلکو پکې وخان په بډه کړل، دا یو نوی شی دی. بس ما ویل چې زه ټیک ده، یو 50-60 روپۍ ما مورې جمع کړې وه، مې وله ورکړې، څه نورې مې وله قرضدار وکړو، مې وله ورکړه. او دغه کورس وکړو، د هغې نه پس چې کوم دی بیا د یو 2 لک روپۍ غوښتې، مې وله ورکړې. بیا د هغې نه پس دی ویلې چې یار زه اوس ما دا لرنینګ خو وکړو، خو زه خپل پروډکټ شروع کوم او زه به خپله یو کمپني جوړوم او کمپني به په امریکا کې جوړوم. نو ما ویل چې دا هلک دی بس کوي دی، ما ته پیسې وینه او دا هلک تلی بډابېرې ته مشرې خور پسې. د ما وایي 3 لوریانې دي، یو مې بډابېره کې ورکړی او هلته خور ته ناست چې خورې دا خو پیسې راکوي نه، ته ما له دا خپل بنګړي راکړه چې خرڅې کړم، په میاشت کې به دله زه 10 تولې وکړم. خور ده که نه او ورور دی، نو خور ته خو ورور ګران وي که نه،
هغه غریب تلې هغې د خپل لاس بنګړي راغېستې و دی هلک له یې ورکړی هلک تلی په اندرشیر کې بنګړي خرڅ کړي تلی یې ځان له LLC کولاو کړی LLC هم په $800 کولاوېږي ډېر روپۍ شو تیار خو نه ته چې تاسو ته چې موږ تیار نه یو بیا تاسو وایي چې د خر بچو کنځلې کوئ ډېر غټ ټکی دی ډېر دروند ټکی دی یو عزتداره سړي لپاره ټکی ډېر دروند دی خو بهرحال اوس ته دې خبرې تو ګورګوره سړي سره زیات زما دا تړه خبرې ده څلورمه پنځمه ورځ زما پر ذهن کې د هغه سلګۍ داسې څړنګارې کوي نو دا LLC کولا وکړو پروډکټ په لانچ کړی پکې خدای خبرې نو آی سی ټیک نو سکیم و چې سمو او اکاونټ پسې بلاک شو الله اکبر د هلک اوس کور ته نه راځي میاشو شو په موبایل نه څه خبرې کوي خو راځي نه 15 کالې لاړو او د 13 میاشت هفته کې د هغه چاله مې چې لور وکړی په کور کې به واده و نو خاوند به ښځې ته ویلي چې ښځې بنګړي نه ښځې خاوند ته ویلې چې را خو مې ورکړي نو بس وایي لور راله داسې والې ده سترګې پې شنه کړی وایي لور مې نه ترنګ وکړو چې بابا ما پسې راشي ما وجني چې زه لاړم چې بچی ولې دې وجني راته چې ما خو شاهزیب له خپل بنګړي ورکړي و شاهزیب ویلې چې د په میاشت کې دننه دا تاله ډبل راوړم میاشت تېره شوې ده بس لور مې ځان سره راکېنوله په ګاډي کې راناست نو نه مرم او نه چوم ای بچیا دا څه چلو شو ویل ماما ما خو ویلي ما خو په دې خبرې کړې وې زه خو استاد یم ما ته خو دا خلک معلوم دي چې دا فیلډ ټیک دی دا شته د ډیجیټل دور دی په دې کې چینج راځي په دې کې به نوي نوي شیزونه راځي خو آیا ته ورته تیار یې آیا تا کې هغه ابیلیټي شته تا کې هغه بنیادي بزنس سایکالوجي باندې پوهې ته په ډیمانډ په سپلای ته په پروډکټ نالج پوهېږې آیا ستا کمیونیکیشن سکلز دونه شته نو ته ما ته فراري راتاو کې ته ما ته ډالر شمارې ته ما هپناټایز کې نو امین دا یو کیس ها نه لکه دې کې سر یو خبر بلم ځکه نه چې زمونږ د دې ټولنې بچی ته خو ته وګوره کنه چې د لسم دولسم دی به د مارکیټ پلیس ته انټر کیږي او مارکیټ پلیس هم کوم ځای کې دی په امریکا کې دی او په غزای کې بیا د انګریزانو مال په انګریزانو خرڅول امین ها امین دا د دې تیری صدۍ د ټولو نه غټه ډاکه لړه شوې ده په دې ځای کروڑو روپۍ د غریبانو د جبونو نه راووتې په دې امید چې دا سړی به بس لپټاپ ته ناسي او بس ټک او انالیټکس بر شو ښکته شو رالو جوړ شو بس ډالر دی ATM دی چې راځي به داسې نه ده you must prepare yourself first and then go into the digital space ټیک شو کنه د سکسس ریشو چې دا دې ځکه زما یو سوال جوړیږي دا کم قسمه خلک دی دا ولې لکه دا سکسس ریشو دونه کم ولې دا ګوره دا چې کم 7% ما یاد کړیو کنه زه 2% یاد ولې چې ما ته مزید پته ولګید لکه زما ډیر زیات شاګردان دي چې هغوی د اکیډمي کولاوي کړي او هغوی بند کړل زما شاګردانو هغوی کولاوي کړي هغوی بند کړل او دا هغوی نه دا جواب رااله چې بای کم الګ دی تر روان دی هغه دی تر ریډي نه دی هغه پويږي نه هغه نه دی خبر هغه چې موږ دوی ته ټیچینګ وکړو بیا دوی له لایف سپورټ ورکو نو هغه بټن وای چې خسر جی اوس دسی شو نو بیا ورته موږ وایو چې اوس دسی شنو دا بټن وای نو خنو بیا نو د ریپوز نه موږ نیولې دا شیز دا ماډل دوی ولې جوړ لدی دوی تیار نه 2% هغه کسان کامیاب شو چې کوم الریډي په ډیجیټل سپیس کې موجود وو کوم چې الریډي د فریلانس په دنیا کې موجود وو چا چې په فایور کار کړو چا چې په اپ ورک باندې کار کړو چا چې کوم چې ویب ډیزاینرز یو ویب ډیولپر وو کوم چې ګرافیک ډیزاینرز وو کوم چې فریلانسرز وو ټیک شو کنه ګوره دا فزیکل بزنس دنیا نه ده په دې کې دا چینج ډیر زیات ټایم بعد راځي خو دا ډیجیټل سپیس چې کله رالو د کووډ نه پس د انټرنیټ په دنیا کې د کاروبار مواقع چې کله جوړ شوي نو د دې دا نیچر داسې دی چې دې کې دا چینج ډیر زر راځي لکه نن د امیزون ټرند چلیږي نو د دنیا په امیزون را روانه 2-3 میاشتې پس به دا ټرند بدل شي شاپیفای له خلک روان شي 2-3 میاشتې پس به ټرند بدل شي نو هغه وخت به لاړ شي د ډیجیټل ورکر یا سرویس پرووایډر دې ته تیاری چې د دې اوس دا ټرند روان دی نو د دې نه پس به دا ټرند راځي که تاسو د کمپیوټر جنریشنز ته وګورئ که تاسو د وینډو جنریشنز ته وګورئ ایون موبایل که تاسو د ماکنټاش د انډراید د فیچرز او اپلیکیشن او اپډیټس ته وګورئ څنګه چې پای کې د اپډیټس راځي چینج وذ د چینج راځي نو هغه 7% چې کم په امیزون کې چا ګټه ترلاسه کړه د الریډي د دې ډیجیټل حصدارو پیلنه هغوی ته پته وه هغوی
پوهېدل چې زه به پروډکټ څنګه خرڅوم، پروډکټ به څنګه عالم، پروډکټ ډسکرپشن به زه څنګه ګورم، هغې لږ ډېر پوه یم. تماشګیر دنیا شو. هغه هلک خراب شو چې کوم په اف اس سی کې و، هغه هلک خراب شو چې کوم سی اس پي افسر جوړېدو، هغه هلک تیار شو چې کوم انجینیر جوړېدو. ګوره ما په هغه ټایم کې زه یو استاد یم که نه، د استادانو څونه بې عزتي وشوه په دې کې، د سکول تعلیم ایجوکیشن څونه بې عزتي وشوه په دې کې. استاد دونه سپک شو چې انتها شوه که نه، سپک شو استاد، نه دی په کار داسې. بهرحال 9% چې کوم زه ورته 2% وایم، هغه الریډي په دې فیلډ کې موجود وو. هغوی اوس تیاری کوي، هغوی ته پته ولګېده چې امازون د دې ریژن دپاره خپل پالیسیز چینج کوي، لهذا هغوی هغه اړخ ته دي چې کوم دی کې ټرنډ دی. تماشګیر د دوی د جیبونو نه پیسې راووتې، د امازون پړاول ټیچرز چې کوم دوی ته میلاوې شوي، او دی ټیچرز اصل کې فراډ وکړو. لکه دا یو فراډ دی که نه، ته یو انډیویژولي، ته یو شاګرد دی او ته دې وایې چې تا دې په موبایل کې فراري کتلي که نه، فیډواري که نه، او تا دې ډالرې کتلي او ته وایې چې بس دا بټنه دې داسې که نو تا یو امیجنیشن ډیولپ شو، رایټ. ته اوس ایکشنز دپاره ګوري چې یار دا زه چېرته نه زده کړم، نو ته یو اکیډمۍ ته لاړ شي یا ته یو استاد ته لاړ شي، نو دا غلطي دلته استاد کوي. استاد له دا پکار دي چې دا د مخامخ کم کس راغلی دی او د ده د جب نه دا 30,000 یا 35,000 یا 50,000 روپۍ چې علي دا به پهله ایډمیشن جمع کړي که نه، بیا به د هغې نه پس تا له LLC به درله کولاوی په نیویارک کې یا په امریکا کې یا په ټکسس کې، د هغې پیسې به بیا بیلې ورکړي که نه. یو سیریز اف اماونټ دی چې ابه د هلک رالوشي، غوا راله اوس به دا رالوشي. که دا استاد دا فیصله وکړي چې د هلک نه پوهېږي، دا په ډیمانډ اینډ سپلای نه پوهېږي، دا په سیل اینډ پرچیز نه پوهېږي، دا په بیسک بزنس آیډیا د سره نشته، نو پکار دی چې یو بنیادي د بزنس یو سلیبس ولا جوړ کړي، یو کنټنټ ولا جوړ کړي، او دا شړشم په لاس کې زرغونولو والا مایند ولا بدل کړي، نو آی تھنک چې دا ریشو زیاتېدی شي. ښه، بیا په دې کې لکه تاسو چې کومه خبره کوئ، نو زما په خیال دی لکه تر ټولو زیات متاثره چې کوم تنان دي دا د پېښور یا د مختلفو چې څومره صوبې دي، نو په دې کې میشت هاسټلې او بیا په هاسټلو کې چې کوم سټوډنټس دي، نو هغه ډېر په اسانۍ سره د دې ټارګټ جوړ شو. اوس هغه خلک یو څه بیا هم اورېده غواړي، د حل لاره مونده غواړي چې ښځه نو اوس خو دا خو مسله شته، مارکیټ پلیس شته، ریل دی، کار پکې شته، خو د کار د کولو یو چل او هنر راته نه راځي. نو بیا په دې ځای کې لکه د امین لک قدرت موږ ته په خپلو اشارو کې په مختلفو ځایونو کې هر خبره کلیر کړې ده، کنه د هر شي لپاره یو لایف لاین موجود دی. زما ذاتی کمان ته وایي چې داسې سړي له ایډوایز ورکړه چې دا په هاسټل کې دی، FSC کوي، BS نرسنګ کوي، BBA کوي، CSS له ځان تیاری، او دا خپل تعلیم هم مخکې بوتلل غواړي او ورسره څه لږه ډېره غواړي چې زه ارننګ هم کوم او دونه دې ګټم چې زه د خپل لباس خرچه، خوراک، د موبایل، کریم، اوبر، دا خرچه دې زه وباسم. دا زیات دیر ونربل د دوی لپاره که نه چې دوی څه وکړی شي. تاسو له ټولو نه پیله ښه غټه ساه واخلئ، داسې لږه ساه راکاږئ، ریلاکس شئ، لږه جلدبازي ختمه کړئ، ریلاکس شئ. دا ډالر هم شته، دې کې دا پیسې هم شته، په دې کې خلکو لکه ډېر څه هم کړی شول او دا یو جدید دور تقاضا را پکار دی چې موږ دې زده کړو، خو ته به دې له یو سپیسیفیک کیپاسټي کې به دا ایډجسټ کړې. ما به یو خبره کوله چې که ته انجینیرینګ کې، که BBA کې، که CSP افسر جوړېږي، نو دا ستا مین لاین دی، د دې مثال د بریانۍ دی. او دا رایته او سلاد چې کوم دي دا ستا دي سافټ سکلز، دا ستا اپلایډ سټډیز دي. ته لږ ډېر سکلز خپل جوړ کړه او سکلز به ته شروع کې د A نه یا د ایک نه یا د الف نه. پهله لیپټاپ ځان له ارینج کا واخله. لیپټاپ کې بیسک شیدونه دا دي چې د دې کیبورډ فنکشنز لګي زده کا، د لیپټاپ بیهیویر باندې ځان پوهه کا، د دې چې کوم اپریټنګ سیستم دی دا څنګه کار کوي په دې ځان پوهه کا، جیمیل اکاونټ جوړ کا. دا ستا پوینټ نمبر فرست شو. تاسو لیپټاپ هم شته، ته د لیپټاپ بیسک شیدونه باندې پوهیږي، ته په کیبورډ فنکشنز پوهیږي، ستا ټایپینګ سپیډ ښه دی، ته انټرنیټ کنیکټیویټي کولی شي او لیپټاپ کیری کولی شي او بیا د لیپټاپ مثبت استعمال باندې پوهیږي. دا نه دی چې فلم، ډراما او مووي او اخشي نانی نانی کې پروت دی. دین اگین یو ښه شي یو نیګیټیو امپیکټ تعالی درکوي. د فرست سټیج از ټو ارینج دس فار یور سیلف. خو د بیسک کمپیوټر ساينس نالج سره بیسک کمیونیکیشن سکل هم دی. ظاهره خبره ده که چاته د خبرو چل نه ورځي، بیسک کمیونیکیشن سکل د دې باندې لږ امفسایز ما په دیونه کو بیا خلک وي د دوی خپل دکانچر خپل پروډکټ خرڅي کنه، خو چاته دا نه وایي چې موږ لراشي. خو بهرحال بیسک کمپیوټر ساينس نالج سره بیسک کمیونیکیشن سکل اډ کړئ. سیکنډ سټیج دا دی چې ته دې غواړې چې ته په امازون کې کامیاب شې، لکه دا 100 کې
دا 7% خو کامیاب شو. تاسو ته مل دا الریډي په دې فیلډ کې موجود وو. دا 70% چې کوم 93% دا دوی خراب شو، تاوانیان شو، قرضداري شو، په سود، په نقصان، په تاوان د خور بنګړي کنه. او دوی وی چې یو لنډمهاله وخت کې خور بنګړي. اوس دا جنې په کور ناست سره سړی وجړل چې زه به چې داسې اوس څه وکړم چې زه مې دې لور لکه دا بنګړي وامرلم نو منګې مات شو که مات نه شو بړس خو یې لاړی که نه. زما په دې لور باندې دا ګزار چې شوی یو دښمني جوړه شوه که نه. او دا فراريانې ګرځوه او ډالر یې ورته شماره. دا لکه یو طریقه داسې ده چې دا یو قسم ټراپ دی، سکیم دی، دوکه ده او دا ظلم دی. دا نه دی پکار. ها تاسو امیزون وښوئ پیسې هم ترې واله، اډمیشن هم ترې واله، خو پهله چیک که سړی چې آیا دته د کمپیوټر بیسک نالج ورځي که نه ورځي. دا د بزنس سایکالوجي نه خبر دی که نه دی خبر. ورته وایي چې بچي دا پیسې چېرته نه راوړي هلته واپس جمع کړه. خو دوی بس راکړه جب کې واچوه، بیا که تا له درځي او که نه درځي نو کار دی خراب. ستا نه خو پیسې لاړې دا به درنه غیب شي وبتښتي. بهرحال سوال دا پښتو کې متل دی یو ځل زمونږ د کوره وځه بیخي وځه. جی دا ټریپ وشو، دلته غلا وشو، په دې ریجن کې غټه ډاکه لړه شوه. اوس خو به تاسو ته دا خبره ګپ ښکاري خو تاسو ته پته ولګي چې وخت په ټایم راغی. زه درته وایم ځان تیار کړئ، مشکله نه دی، اسانه دی. پهله بیسک کمپیوټر ساينس نالج. دویم شیز دا دی چې ګرافیک ډیزاینینګ از ویری امپورټنټ. پهلا سټیج به تر ګرافیک ډیزاینینګ نه لې تب کامیاب. تب ټارګټ دی امیزون کا خیر دی، ټارګټ دی مطلب دا دی شاپیفای کا، ټارګټ دی یو بل ټرند براشي هغه خو ګرافیک ډیزاینینګ لازمي زده. ګرافیک ډیزاینینګ کې بیا مختلف مطلب یو دنیا پر ترک چې ته ښه ګرافیک ډیزاینر یې کنه نو د دې نه پس یو سټیج دی ویب ډیولپمنټ. تا ګرافیک ډیزاینینګ زده کو ته ځان له ویب سایټ جوړ کړه. بیا په دې ویب سایټ کې چې یو سړی ځان له ویب سایټ هم جوړولی شي او د ویب سایټ د غن سایکالوجي نه خبري چې مختلف مارکیټس دي کنه، سرویس انډسټري دا، مینوفیکچرینګ انډسټري دا، ایکسکیویټینګ انډسټري دا، داسې اګریکلچر انډسټري دا. زما ریسټورنټ ته ځان له ویب سایټ جوړوم او ته ویب ډیولپر یې نو ته ماله څنګه ویب سایټ جوړی؟ پکار دی چې زه هغه ویب سایټ ته لاړ شم او زه وږی شم. بالکل کلر کمبینیشن. تاسو اسلام آباد کې د سیور فوډ ته چې لاړ شي نو وریجې به راغلي نه خو ته چې د دیوالونو کلر ته ګورې نو به تا کې لوګه پیدا کړي که نه. د هر انډسټري خپل یو فلیور وي. نو پهله کمپیوټر بیسک نالج کا، بیا ګرافیک ډیزاینینګ زده کا او آن د بیسس اف یور ګرافیک ایکسپرټیز ځان له ویب ډیولپمنټ زده کا. دا درې بنیادی شیزونه چې تا کله زده کړل، د دې نه پس ډیجیټل مارکیټینګ زده کا. ټیک شو؟ پهله څه شو؟ بیسک کمپیوټر ساينس نالج. دویم څه شو؟ ګرافیک ډیزاینینګ. دریم څه شو؟ ویب ډیولپمنټ. څلورم څه شو؟ ډیجیټل مارکیټینګ. او پنځم چې کوم دی هم په دې ډیجیټل مارکیټینګ کې راځي سرچ انجن اپټیمایزیشن چې دا ګوګل څنګه کار کوي. ټیک شو کنه؟ کم سړي چې دا 15 سکلز زده کړل دا د ډراپ آؤٹ د کیټګري نه ووتو او دا د 7% کیټګري ته راننوتو. دا خو ډېر زیات وخت شو. اټ ټیکس نو ټایم. که یو سړی کنسسټنسي سره دا سلولي اینډ ګریجوالي کوي 2 کاله 3 کالو کې دا ټول ایکسپرټیز حاصلېدی شي، په اسانه حاصلېدی شي. 2-3 کاله کې 3 کاله کم دلته کې 3 میاشتو ولا خرڅ دي کنه. نو چې ته جلدبازي کې او تیزی کې نو بیا به د خور بنګړي خرڅه، بیا به د خور ناستي په کور کې او غالب امکان دی چې دا د دوه فیملیز په منځ کې دښمنی هم سٹارټ شي. تا د خور بنګړي خرڅ کړل کنه، ته تیار نه وې کنه، ته ریډي نه وې کنه، تا جلدبازي وکړه کنه. جلدبازي نه ده پکار. ګوره ما په دې باندې دا خبره کړې وه، زه په سټینډ کوم. ستا د پاډکاسټ سټارټ کې تا سوال وکړې، ته په سټینډ کې، زه په اوس هم سټینډ کوم او زه چیلنج در کوم چې که دا داسې نه وه نو زه پښتونخوا کې یم، زه دې ټایم کې په پېښور کې یم، زه په اسلام آباد کې یم، کې به نو د غریبانانو، عاجزانو، فقیرانو چا ګړی خرڅ کړی، چا ځمکه خرڅه کړې، چا د خور بنګړي خرڅ کړي، دا پیسې راوړې د یو مستقبل دپاره چې زه دې په امیزون کې څه ارنینګ وکړم، پیسه دې وګټم، خپل ژوند دې ښه کړم. داسې دړې بړې شول دا خلک که نه، داسې دړې بړې چې انتهایی نشته. او ما چې ورته په هغه سټارټ کې ویلې چې بچیا راشئ په ترتیب راشئ. ټیک شو؟ ما خو درته دا نه دي ویلي چې زما اکیډمۍ نه وکړئ یا ما نه لرنینګ وکړئ. دا 15 سکله بغیر د استادۍ زده کېږي. یو لیپټاپ داسې شته که نه، ته چې دا دونه غټه څپېړه ګرځې د ځان څه موبایل 4G دې کړی خو سرخوړلی یو لیپټاپ ځان له ونه کړه. تا ته انټرنیټ موجود دی، یوډیمي ته لاړ شه، $5 $3 باندې یو کورس میلاویږي واله. یوډیمي هم پرېږده، زه هغه هم $5-6 غواړي. یوټیوب ته لاړ شه، زده کوونکی چې کوم وي اب هسې هم ځان له لاره جوړی. نو که ته په هاسټل کې، که ته په کالج کې، که ته په هر ځای کې، بچیا پهله دا 15 کورسونه سټرانګ کا.
پس د هغې بیا مطلب دا دی که ته امیزون کې که ته غټ کورس کې چې کوم کورس هم کې بیا هغې ته راشه بیا پې ته پوهېږي بیا به تا سره دا ټریپ نه کېږي تا سره به دا دوکه نه کېږي دونه سټوډنټس دلته رالل دونه سټوډنټ نن هفته مخکې یو سټوډنټ راغلی وایي سر ما نه استاد $350 هم واخیستل پیسې مې هم جمع کړې ایډمیشن مې هم وکړو زه په LC کې مې پیسې جمع کړې پروډکټ مې هم واچولو او اکاونټ هم راپسې بلاک شو نو $1800 مې ملته ګیر دي او ما خود سره خو دا ټوله سرمایه زه به څه کوم مخ ته دې لږ وګوره شیشه کې تا څه کول مخکې ما FSC کوله کوم ځای نه کوله کوارټ نه کوم کې پلاني کالج کې مې FSC کوله FSC دې مې پرېښوسته ویا نو مل بیا واپس تللی هم نشم دا یو مثال پس زرهاو مثالونه دي داسې د خدای شان ته وګورئ لږ په قلاره شئ موږ دا نه وایو چې مطلب دا دی دا شی موږ ډیمورالایز کوو یا موږ دا غورځول غواړو خو لکه ظلم وشو په دې خاوره او ټولو تښتېدل دي اکه دوکه پاتې دي سب نو کوم چې الریډي په دې فیلډ کې یو هغوی ګټه وکړه شوه کوم چې تماشبین هغه زما یو رشته دار ما ته وي ملیشیا ته ځم ما ته کراچۍ ته دې لېږم که تا په کراچۍ کې 3 میاشتې تېرې کړلې او په کراچۍ کې تا په 3 میاشتو کې هغه پیسې چې کمې تا ځان سره د یوې میاشتې وړې وي او تا په دې باندې دلته کې 3 میاشتې لکه داسې شان کې تېرې کړې چې هلته کې تاسو ارننګ وکړو ګټه مه راوړه خو چې دا کمې پیسې دې وړې وي او دا دې ځان سره اماني راوړلې ما بیا ملیشیا ته لاړ شه خو چې ته په خپل پاکستان کې هم کله اسلام آباد نه وړاندې نه تلې او ته ملیشیا ته لاړ شې نو ته به هلته کې څه کوې دا خبره د مثال په توګه صرف په دې کومه چې ته انټرنیشنل مارکیټ ته کوزېږې نو کم از کم په دې قیصه خوانی بازار کې په خیبر بازار کې په دې کارخانو مارکیټ کې خو یو هفته وګرځه یو پیالې واخله او یو خرڅه کړه چې پته خو ته ولګي موږ دې نوي زی ته اوس رالو که نه زه چې چېرته ځم ما پسې داسې یو غوټه دا غوټه راپسې ګرځي زما دا کتابونه ما پسې ګیر چاپېره ګرځي کله دلته ایښي کله هلته ایښي کله دلته ایښي ما پسې دا کتابونه راتلل ما DCOM کړی ده ډپلوما ان کامرس دا به ټیکنیکل بورډ به یو ډپلوما کېده یو به DBA او یو به DCOM دې نه پس به بیا BBA او BCOM به بیا به MBA او MCOM به که نه ډپلوما ان کامرس بیچلر ان کامرس او ماسټرز ان کامرس ډپلوما ان بزنس ایڈمنسټریشن بیچلر ان بزنس ایڈمنسټریشن او ماسټر ان بزنس په هغې کې زموږ یو کتاب په فرسټ ایئر کې هغې ته به I2B ویلو انټروډکشن ټو بزنس نو هغه کتاب مې ترلاسه شو خدای کو چې ما ته پته وي چې دا ډسکشن به راځي ما تاسو ته له کولاولو هغه 25 سال پخوانی کتاب دی هغه کتاب چې ما کولاو کو په پهله پیج کې لیکلی دي چې انټروډکشن ټو کامرس تجارت کی تعریف مختصر تعریف زه ستانه دا تپوس کوم ته په تجارت پوهېږي تجارت څه ته وایي ته چې امیزون کې $300 جمع کې او ته په امریکا کې ځان له کمپنۍ کولاوې ته پوهېږي تجارت څه ته وایي نو پای کې لیکلي چې تجارت چې کوم دی د یو پروډکټ باره کې که نه لکه 25 سال مخکې چې دا پروډکټ جای پیدائش سے لے کر جای استعمال تک کے درمیان څونه چې پروسس دی د ټول پروسس او د پروډکشن او د کنزمپشن ته دې ته کامرس وایي نو ما هغه کتاب ته کتل او ذهن کې مې دا د امیزون دا کهاني را تېرېده چې دا خلکه لیوني شوي دي پاګلان دي یونیورسټۍ دوی پرېښوستې کالجونه دوی پرېښوستل میډیکل ساینسز دوی د فوج آرمي کې تکړه لګان پرېښودل او دوی رال نو سرخوړلې ته کامرس باندې پوهېږي ته پهله خو ځان په دې پوهه کا چې انډسټري څو قسمه دي مینوفیکچرینګ انډسټري دا غړی زه جوړوم دا غړی دا مینوفیکچرینګ انډسټري ده بیا د دې خپل رولز دي خپل ریګولیشنز دي که نه را مټیریل راځي مشین هیومن کیپټل پې اپلای کېږي د نه پس پروډکټ جوړېږي وځي دا مینوفیکچرینګ انډسټري ده د دې خپل رولز دي د دې خپل طریقه کار دی د دې خپل یو سټرکچر دی د دې خپل لوډینګ انلوډینګ خپل یو سایکولوژي ده که نه اګریکلچر انډسټري ده که نه ګنې ګوړه غنم دا چې کوم ځمکې کې کار کېږي ایکسکیویټینګ انډسټري ده ځمکه کې تیل روزي کاڼې روزي مالګه روزي سروس انډسټري یو نوې جوړه شوه خدمات خلک ورکوي ته آیا ته پوهېږې چې انډسټري څو فارمه دي 25 سال مخکې په کتاب کې پهلني پیج باندې لیکلي کاروبار تجارت introduction to commerce نو هغې لیکلي چې from the place of production to the place of consumption کوم ځای کې جوړېږي د هغې نه واله تر د استعمال لپاره ټول پروسس ته کامرس نو ته په کامرس خو ځان پوهېږه که نه بیا په ای کامرس ته پوهېږې که نه چې ما هغه پیج واړولو په پهلني چیپټر کې ډیمانډ کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں ډیمانډ سپلائی انفلیشن ڈیفلیشن ریسیشن اسٹاک ایکسچینج جائنٹ اسٹاک کمپنی
سنگل ممبر کمپنی پرایویټ لیمیټډ کمپنی ټیک شو کنه په دې کې بیا مطلب شیرز بیا د بزنس بنیادی اصول 25 سال مخکې په ډی کام کې به یو کتاب او انټروډکشن ټو بزنس هغه بنیادی خبرې د سرخوړی لورځي د ډالرو په دې چې ګرځي نه ورځي کنه دا خو دا تاسو چې کوم ویلې زما خیال دی که صرف د انفلیشن اوم چې دی لکه څوک تعریف سر دلته یو ټراپ شو زه استاد یم زه په دې فیلډ کې ناسم زما عمر شو زه ماته دا معلوم دي دا لکان ماته دا ماشومان معلوم دي زمونږ په دا زما انډسټري دا زما فیلډ دی زما خپل یو R&D کار کوي زما خپل یو HRD ګروپ کار کوي ما سره زما ټیچرز دي سټاف دي سټوډنټان دي پیرنټس دي ملاقات کیږي دا خبره چې ما کړې و چې 93% ډراپ آوټ دي زه په اوسم سټینډ کوم بلکې زه به یو دوه قدمه رامخکې شم 98% ډراپ آوټ دي او دا کمو کسانو چې دا فانټسي جوړه کړه او د امیجینیشن یې جوړ کړ د کې چند کسان ناسي عربتیان شو د خويندو بنگړي خرڅ کړل نقصان شو زمنګ په ملک دنه د استادانو بې عزتي وشو تعلیمي ادارې بې عزت شوې د استاد بې عزتي وشو سکولونو نه خلکو بچي روغ کړل کالجونو نه خلکو بچي روغ کړل 200 کاله موږ ته ویل شي چې تعلیم سکول کالج یونیورسيټي سکول کالج یونیورسيټي تاسو څنګه په جمعه 8 دن کې هغه ټول له زیرو کې ضرب ورکو کم دی ډالر کم دی چا وګټل هغه ټول خوار دی ما خو څوک نه کتل ها فیس ته واغستو ټیک شو امریکا کې کمپنی مولا جوړه کړه نو خو تا به لږ کتلی وی چې دا سړی په بنیادي کاروباري اصولو باندې پوهه دی که نه دی پوهه او بیا خو زما خیال دی چې لکه د وزیر اعظم پاکستان سره ناسته پکار ده او د پاکستان باندې چې کومه قرضه ده دا وایم چې زما خیال دی کنه جاپان خو بس نور پروډکشن نه کوي کنه انډیا والا مددي او چاینیز مددي او امریکایان مددي بس د امیزون صرف منګل راغله ګوره دا یو هپناټایز شول دا خلک غریب ملکونو کې غریبانان خلکا هپناټایز شو غریبانان ټارګټ شو ټیک شو دا غریبانان چې کوم دي دا جذبات دي کې ډېر زیات غریب سړي مطلب دارې گاډی د پکاري سټیټس د پکاري د کې مطلب خودنم لګ ډیری دا لګ زدم کوي غوسم او دا فیصله لګ زر کوي امیر سړی چې کم مالدار دی دا به خاموش وي داسې استادان ټیچران درته خیم کنه چې دا دی واسکټ ته لاس کې کنه نو دوه فراریان د تروباسي مخې ته کېږي ټیک شو او نادیده کا سړی به تا خپل گاډی هم خي فراری هم د تخي جاز هم د تخي او ټارګټ کوي به څوک هغه چې کوم غریب دی نو غریب به لنډ دی ته ګوري چې د مور نتکۍ د مور بنګړی د مور د خور بنګړی ها کدا جنۍ ورته اوس طلاق کي او د دې دوه خاندانونو دشمني شي سټارټ د کم ځای نه اخیستلی شو دا سرکوزی وکړه ته په موبایل کې کتل کنه د پلار ته ویلې چې میډیکل نه کوم کنه پیسې راکړه نو پلار یې څه لږ ډېر قرضدار او بیا په هغې وس ونه شو نو د مور د خور بنګړي خرڅ کړل خاوند یې ورته اوس خور رالېږلې ناسته ورته په کور کې نو یو بچی څه وکړم ملیاره د دې حل ما سره دا دی چې دا 15 تولې نه 10 تولې ولا څوک دي لور لدی او ډکې منګولې دي دا لور ولېږه پوه شوئ چې د هغې کور بچ شي او دا الګ چې کوم دی دا یې بنیادي 15 شیزونه زده کړي ټیک شو چې اوس راغلی وال دې خوړلي سیټ بیک دې کړی خیر دا نقصان دی اوس یو پروډکټیو لاین ته بدل کا زه دا نه یم چې فیلیر از ون سټیپ ټو د سکسس از ویل کنه خیر دی ته پوه شوې چې تا ونه کړی شو اټمپ دې وکړو اوس راشه ته ګرافیک ډیزاینینګ لازمي زده کړه کنه اوس لکه زه په موبایل کې لګیا یم او زه غړی ډېرې زیاتې ګورم یا زه ګوتمې زما خوښ دي زما واسکټونه خوښ دي نو که زه انسټاګرام یوز کوم که زه فیسبوک یوز کوم نو ما ته پریفرنسز ته ګوري که نه مشین خو دې ته ګوري چېرې دا سړی کوم شی ډېر ګوري او ورته مخکې AI باندې څه چلیږي نو سرچ انجن اپټمایزیشن خو به ما ته راورسوي خو ګرافکس چې کوم دي هغه به ما دې خبرې ته کمپیل کوي چې زه د لینډینګ پیج یا مطلب د پروډکټ کلیک کم که کلیک نه کم نو ګرافیک ډیزاینینګ از د مادر اف ډیجیټل ورلډ زه بیا ریپیټ کوم ګرافیک ډیزاینینګ ایکسپرټیز د ډیجیټل دنیا د کاروبار مور ده پهله دا زده کړه بیا د دې په بنیاد باندې د ویب سایټ په نیچر ځان پوهېږه په ورډپریس کې کار وکړه خیر دی ویب ډیولپمنټ زده کړه ګرافیک ډیزاینینګ ویب ډیولپمنټ خاطا ځان له ای سټور جوړ کړو ټیک شو دې نه پس ډیجیټل مارکیټینګ وکړه پلس د دې سره انکلوډینګ سرچ انجن اپټمایزیشن وکړه دا صلاحیتونه چې کله ته زده کړل ته رالې ته د سایبر سټیشن د انټرنیټ د دنیا ګورو شوې خو شړشم په لاس کې دا دی مثال د چټنۍ او د سلادو دی او د رایتې دی خو که میډیکل ساینسز کې هم کوه BBA کې هم کوه MBA کې هم کوه ځینې کسان په کال 2 کې میچور شي دا سکلز حاصل کړي لیټ سپوز ته ګرافیک ډیزاینر شوې او ته په هاسټل کې نو ته په فایور کې کار کولی شي خیر دی لږ لږ ګرافیک کوه $5 به ګټې
ټیک شو کنه. ها ته ګرافیک ډیزاینینګ دې مو کو ویب ډیولپمنٹ دې مو کو دا دواړه په فایور او په اپورک کې کار کوو کنه هاسټل کې ناس وسه کنه هاسټل کې ناس وسه فایور کې کار کوو په اپورک کې کار کوو لګ ډیر کار کوو 2D کوو 3D انیمیشن کوو نو بنیادی چې کله ته لګ ډیر سر اوس دا سرویس انډستری ده تا ته مول چې دا 7% کم کامیاب شو دا هغه چې الریډي په فایور او په اپورک کې ناسو تماشګیر خراب شو دوی بنگړي خرڅ کړل د خپل خور او د مور او دا دنیا شو نورم خراب شو. بهرحال ته basic computer science knowledge, graphic designing, web development, digital marketing, and then later on the collectively search engine optimization چې اوکې تا یو بیچ تیار شو په دې باندې ته په هاسټل کې خپل تعلیم هم کولی شي او خپل د جیب خرچه ښه کپړه ښه لباس خوراک دا مکملولی شوي او که نه ته وایې چې یاره ما څه $1 وی ما دې شمارلی او زه دې دا یخې یخې هواګانې وی او زه دې په دې بلډینګونو کې ګرځېدی او ما دې مطلب دا د پر برینډونه اچولې زه په دوبۍ کې ګرځېدی نو زما خو ګروره ما بچیه داسې کار دی چې دا هم پاسبل ده خو دا یو سینه غواړي دا یو انتظار غواړي دونه لویه هم نه لکه کم از کم 3 کاله او زیاده نه زیاده 15 کاله باقي دا خبرې مې درته وکړي دا یې ریکارډ کړئ 2 کاله پس 3 کاله پس مو همدې خبرو له راځي انشاءالله.